رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد منګ ټول چې دلته ناسیو کنه زمونږ د زندګۍ یو فلسفه ده هغې ته فلسفه حیات یو شی ته په جوړه باندې ګورې کنه یو د فلسفه تخلیق چې ته ولې پیدا کولې کوئی خبر نه خو ما حدیث کتله په یو حدیث کې وی چې الله وی چې زما دا خوښه ده چې زه دې وپېژندی شم ان اعرفه چې ما دا خلق پیدا کو منګه الله تعالی چې پیدا کړو د خپل پیژنګلو دپاره چې زه دې وپېژندی شم پیدا کړو بس دغه یو حدیث دی بل څه روایت نشته جو موږ وی چې دا موږ له پوره دی وی بیا دا چې زمونږ د پیدایش فلسفه څه ده موږ یې څه له پیدا کړي یو د هغې په باره کې وی چې هغه موږ چې څه شي له پیدا کړي یو که نه هغې ته وایي لیبلوکم چې تاسو زه ټیسټ کوم نو فورا زموږ په ذهن کې دا راغله چې زموږ دلته د وجود چې دی دا امتحانګاه دی دا د سیل ځای نه دی سیرګاه اسې کله کله د خپل ریفریشمنټ دپاره چکر لګول ځان تازه کول ټیک دی خو سیل ته کار ویل او که کومو کسانو مثلا زمونږ هغه پنجابیان چې راغلي وو سیل ته یې کار ویل او ټول خاندان راغلی او په فضاګټ کې هغه په اوبو لاو شو الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک ته پاکستان د دې حادثو نه وساتي او که د دې په ځای کې دا په غزه کې شهیدان شوی نو ډېر اوچت به وکنه زمونږ کرنل صاحب سره د خپلې لور نه په خپل ګاډي کې ناستو او هغه بله ورځ په پینډۍ کې لاو شو تر اوسه موندلی نه دی د دې په ځای کې که هغه د غزه او د کشمیر په جهاد کې شهید شوی وی مې ته خو نه رسي که نه نو کله کله داسې شي چې موږ دا دنیا سیرګاه ګڼو نو دا سیرګاه نه دی د امتحانګاه دی یو بل غلطي موږ دا کوو زموږ دا خیال چې دا توامګاه دی ویل که نن به ماښام له څه پخې ماسپښین دې څه راکړو مړه خو ټول دالو نو بیا وایي یاره سهار په ناشته کې بسې اکثر خلق دا کوي که نه یاره وایي فروټ په پسې دا هغه خلق دا خبرې کوي چې هغې دې دنیا ته طعامګاه وایي او یا دا چې یاره که مونږ خو ستړي شو نو له ستاسو خیاله چې دا تفریحګاه دی دا وایي که نه سراج الحق صاحب هغه یو ناره ده که نه چې اسلامي پاکستان بل ټکی را سره تاسو وایي ته خوشحال پاکستان داسې ما ته خوشحالي ګورې خوشحالي په دنیا کې نه په دنیا کې سره الدنیا سجن دا بل سره تاسو وایي د مؤمن جیل نه په جیل کې خوشحاليږي دا ته زه خو نه هم دا خو ته د الله رسول ویلی دي په جیل کې خو خوشحالي نه که نه او دا انسان چې دی دې له خو نه دی پیدا کړی چې دی خوشحاله لقد خلقنا الانسان فی کبد که نه کبد مشکل ته وایي او په دې باندې خدای پاک څومره قسمونه خوړلی دي لا اقسمو بهذا البلد یو په هغې کلي قسم خوړلی مکه وانت حل بهذا البلد پر رسول الله قسم خوړلی دی او بل ووالدین په هغه زمونږ په نکاح په آدم علیه السلام قسم خوړلی دی وما ولده په دې ټولو خلقو چې څومره مخلوق دی نو خدای پاک څلور پیرې قسم هسې خوړ لقد خلقنا الانسان فی کبد په دې خو ګوتمبود پوهېدو وی everybody is in pain ټول خلق په دړ کې دی تاسو وایئ چې لکه ده به په دړ کې نه په دنیا کې به یې دړ به یي دلته کې ځکه چې دا لیبلوکم دی زه تا ټیسټ کومه ستا نه اګزام علمه او ستا د هغې ایکم احسنو عملا وی ګوره یو درې خبرې دی چې ما ته خطا کېږو
اكو فرض که زمونږ د دې دغه په نتیجه کې خطایي ختم شي. لکه نمبر 1 لومبۍ خبره دا ده چې زمونږه ټول توجه په دنیا ده، حالانکہ موږ له په آخرت توجه پکار ہوا. اگر آپ آخرت کو سنواریں گے تو دنیا خود بخود سنور جائے گی. یو فارمولا ده. خو مونږ وایو چې نه دنیا، مونږ وایو که نه پہلے اعمال کو سنوارے، پکار داوا پہلے اعمال کو سنوارے اور پھر حالات کو سنوارے، یا حالات خود بخود سنور جائیں گے. تا اعمال ټیک که نه نو حالات به بخپله ټیک شي. مونږ څه وایو چې حالات ټیک شي نو مونځ به که خیري شروع کوم. ورکه که نه چې زه دا پڼ واخلم بیا به حج لزم، او ورکه چې دا لږ په نوکرۍ شي بیا به اجتماع لزم، او زه د تحریک محنت دغه فارم ډکومه، خو ورکه که نه چې زه د نوکرۍ نه خو لږ وزګار شم. نو هغه وایي نه ته خطا کیږي، آپ اعمال کو سنوارے حالات خود بخود سنور جائیں گے. او چې کله ته اعمال نه سنوار کې او په حالاتو سنوار کولو په تمه چې حالات ټیک شي نو بیا به وکړو. نو هغه کس ریټایر شو، نو ما ورته اوس خو حج له لاړ شه که نه. نو هغه وی چې لاړ به شم که نه. نو بیا وی چې زه خو مې زوی جاپان ته لیږم. نو هغه چې که ډیګرۍ له ځي نو هغه پیسې خو ټولې په هغې ولګېدې. نو چې ته حج له نه ځې نو الله وایي چې زه خو تا ته وامه چې ته به حج له راځې، خو که نه راځې ومن کفره، دا خو ته کفر کوې. فإن الله غني عن العالمین، زما راته هم څه کنډه نشته. نو که تا ویله چې زه به پلاول حج وکړم نو خدای پاک به دې بچي له هسې بندوبست کړی. نو ما تا چې په کومو خبرو کې خطا کېږو نو یو خبره پکې دا ده چې موږ په دې کې خطا کېږو چې زموږ دا خیال دی چې کله حالات ټیک شي نو زه به ټیک شم، حالانکہ اعمال ٹک که چې حالات تی ٹک شي. دویمو چې موږ په کومه خبره کې خطا کیږو، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو سنواریں گے تو پھر آخرت سنور جائے گا. دا دنیا چې زمونږ ټیک شي که نه نوکري وشي، پڼ میلاو شي، حالانکہ آپ آخرت کو سنوارے دنیا خود بخود سنور جائے گی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو ډېر ښکلی شخصیت تیر شوی، هغه لکه د ټولې دنیا بادشاه دی، خو لکه هغه ټول توجه دې ته چې سرکاري کار به څنګه کېږي، د غریبانانو خدمت به څنګه کېږي، او پڼ یو پیسه نه خوري. د دې نه مخکې ښه د ناز زندګي تیر کړې ده. نو هغې لور ته یې آواز وکړو دې خوا راشه، جو لورې نه راتله. نو دې ښځې ورته وې هغې ته ته څه وایې؟ وی هغه نشي راتلی چې څه وایې ما ته ووایه که نه. وی ولې نه راځي؟ وی هغې پیاز خوړلی دي، نن زمونږ کرنګولی نه و، نو په پیازو پورې ډوډۍ خوړلې ده. نو هغې ته پته ده چې بابا باندې د پیازو بوی بد لګي، نو هغه خپله خوله پټوي، نو وروستو به راځي په پیازو پورې ډوډۍ خوړه. نو د هغه له خدای پاک چې کوم زامن ورکړي وو که نه، نو هغه تقریبا 17 کسانو. نو 17 زامن وو، هغې چاپېره کړو ځان، هغو ته یې بچو که سرکاري خزانه ما په تاسو خورولی که نه نو ډېر شی باندې به خورولی شوه. تاسو د خپل میر مقام ته وګورئ که نه، نو په خپله څه دی قومي اسمبلۍ ممبر دی، نو زوی څه دی اوس د صوبایي ممبر شو، سینیټر شو، نو رور یې څه دی؟ نو خدا خو جب دغه دی. دې ته وایي اب دنیا کو سنوارے تو آخرت خود بخود سنور جائے گی. نو کله چې کم خلق دنیای نو هغې آخرت به، حالانکہ آپ آخرت کو سنوارے. نو عمر بن عبدالعزیز نه خپل زوی سینیټر کړی او نه MP کړی، خپلو بچو ته وی بچو ما ته دا چانس دی چې زه خپل آخرت خراب کم او تاسو له دنیا جوړه کم، او کو فرض که ما ته تاسو له آخرت جوړ کم، خپل آخرت جوړ کم، تاسو دنیا برباده شي نو خیر دی. نو ما دا دویمه لار اختیار کړې ده. نو وی کله چې هغه وفات شو نو 11 روپۍ په میراث کې پاتې شوي وي، په هغې کې خو 15 روپۍ په قبر ولګېدې، او 4 د هغې وخت چې کمې روپۍ وي، او 4 په کفن ولګېدې، نو 9 خو ترې لاړې. خو هغه بچي دومره کیپیبلیټي وپکه، دومره انټیلیجنټ او دومره ذهینانو چې هغې نوي حکومت ته د ګورنران پکارو او څوک کمپیټنټ اتارټي یا کمپیټنټ کسان یعنې قابل کسان نه میلاوېدل. نو د دغه بچي ټول ګورنران کړل. او بیا هغه یو سړی خبره کوي، وایي د مدینې په چوک کې ما لیدل چې هغه کم ظالمان بادشاهان چې تیر شو د هغوی بچو سوال کاو، ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی. او ما د عمر ابن عبدالعزیز بچی ولیدل چې هغونه موږ چنده غوښته، نو هغې اسونه
د جهاد د پاره پچاندا کې راکړو نو وو سره کنه. نو زمونږ یو غلطی دا ده چې مونږ د دنیا پسې لګېدلی یو نو آخرت به وروستو شي دنیا مخکې ده. حالانکه کو مونږ آخرت دغه کو آخرت ټارګټ کو دنیا په خپله ټیک کېږي. دا مولان نه دي دې ته دا میسټران دا میسټر او مولا دا یو دوی فرق دی. دا میسټران ورته اریان دي چېرې دی خوري څخه خوشحالی او دی چې دی هر وخت چې کوم دی بچیم خو خوشحالی زما خو 15,000 روپۍ تنخواه ده په هغې کې خو زما چېرته ګزاره نه کېږي. وایي دی مولي صاحب له د جومات والا څومره تنخواه ورکوي؟ وایي 15,000 یا 10,000 وله ورکوي او هغه هم چې کله میاشت پس چنده کېږي نو په دې جومات کې داسې خلق چې وایي زه پکې نه ورکوم او په جومات کې داسې خلق چې موږ شریک یو که نه نو په ما په دې ملګري باندې موږ دواړه رونه یو نو موږ شریک یو نو موږ 15 روپۍ میاشت ورکوله. نو اوس موږ جدا شو نو هغه سړی راپسې راغی چې 15 به دې ورکوي 15 به ده نو موږ وایي نه موږ شریک یو لا ته ګورې که نه وایي موږ وایي نه تاسو خو جدا یې نه وایي موږ شریک یو. او هغه یو کس پکې وینا وکړه وایي زه جومات کې چنده نه ورکوم زه زما نه دې څوک والي زما دې څوک د مانځه نه منې کي. خو دا مولوي صاحب بیا هم خو ښکلې زندګي تېروي او هېڅ پریشانی پې نہیں. یاره وایي دا څه چل دی؟ وایي دا د ان کی انہوں نے آخرت کو ٹارگیٹ کیا ہے ان کی دنیا سن ور گئی ہے. وایي په دې کراچۍ کې یو کس و د هغه نه سن منوره سن الله دې په خپل رحمتونه نازل او په دې کراچۍ کې یو بل کس و د هغه نه الطاف حسین نوم نو الطاف حسین نے دنیا کو ٹارگیٹ کیا چې دا ټیک شي نو هر څه به ټیک شي. نو خلق پیدا کوله یو کس د دې ګاډۍ والا و په دې کراچۍ کې تاسو به کراچۍ تللی جو غیب شو نو ډېره موده پس بیا هغه ګاډۍ ته ودرېد چې ورته وایي چېرته تللی وې؟ وایي چپ څه وایم وایي پټ کړی وم میخونه را باندې وخلي وو چې دوره پیسې راکړه. نو څه الطاف حسین پیسې جمع کولې او منور حسن چې وفات شو نو د دې ځای نه یو پښتون سراج الحق نومې و پښتنو او د ماجرو بالته جنګونه و سراج الحق لاړ شه په کراچۍ کې اعلان وکړو په منور حسن چې چا پیسې هغه ما ته ووایي چې زه یې ورکړم. آپ نے آخرت کو ٹارگیٹ کیا تو آپ کی دنیا سنور گئی. نو کومو خلقو چې آخرت ټارګټ کړی هغه شته دي. زمونږ یو دوه کسه په یو ځای مړه شو د یو نه قمر نوم هغه د امین بای دی د کلیو او هغه یو عجز صحافي و او په دغه ورځ یاره دغه نو لږه ورځې مخکې دغه مشرف مړ شو. نو مشرف نے دنیا کو ٹارگیٹ کیا تھا نو هیڅ پته نه لګي تاسو پته چې جنازه چا کړې وه او د پاکي دغه های کورټ فیصله کړې وه د زمونږ د صوبې د پېښور های کورټ چې دی د مرګ نه پس الټه لټکاو کوي. اس نے دنیا کو ټارګټ کیا تھا او قمر باغې جنازې له زه تللی وم بار په بازار کې هم ځای نه کېدو د ټولو نه په دغه کې په ګدیزو کې دغه نه غریب سړی نه خو صرف چې جماعت څه پروګرام به سټیج به سنبال کړی. دا ګوره دا مثالونه دي. وایي ته خطا کېږي ته آخرت ټارګټ کا چې د دنیا نظام د لګې او دیو جن یو حدیث دی تفرغ لعبادتي املأ صدرک غنن ته زما د عبادت لږ ټایم ورکړو چې زه د ستا د سینې د غنا نه ډکوم که نه نو ته دوکان نه بندې منځله وایي دا څه چې دی ته دغه راځي ګاک راځي نو ته بیا چې کوم دی حج له نه ځې ورکه ویله کې دا کار ورکوه ډاکټر صاحب حج له ولې ځي هره ورځ هغه 100 مریضان ګوري او د هر مریض نه 100 روپۍ فیس الي دی لیونی دی نو دی وایي یاره یو شارټ پیکیج به پکې نه وي نغه وي د 10 ورځو پیکیج پکې شته خو 2 لک روپۍ لګي. نو موږ حج له تللو زما سره خپل ډاکټران دې سوات وو چې هغه ما ولیدل نو ومې لیدل بیا مې ونه لیدل نو بیا مې دې تپوس وکړې موږ 10 ورځو له درغلي وو 10 ورځو له ځکه زما چې اوس به مې نه په دغه کې ته ما کړی نو دلته کې خو به ما که سونه مریضان راځي نو الله وایي چې ګوره تفرغ لعبادتي ته د خپل کلینک بند کا زما د عبادت ته لږ ځان وزګار کا املأ صدرک غنن زه به ستا سینه د غنا نه ډکه کم وان لم تفعل که ته دا کار نه کوې خپل کلینک خپل دکان نه بندې نو املأ صدرک شغلا ټول عمر شپه او ورځ به وزګار نه ډاکټر صاحب څه شو د شپې اپریشن کوي وې څه شو سهار وختي ورته ایمرجنسي راغلی ده نو خو شپه ورځ شوه که نه ولم اسد فقرک او فقر به دې ختم نه کوم په لور یا په زوی به دې بیماري راشي او شفا ته به بوځې او هغه به وایي چې 40 لک روپۍ پې لګي د شفا بیل ګورې د 40 لکو نه کم نه وي وایي هغه پیسې چې ما ګټلې وې غوال ته لاړې دا ولې چې تا ټارګټ خطا کړی او دریم نمبر چې موږ کومه غلطی کو هغه دا دی اللہ سے تعلق جوڑو مخلوق سے خود جڑ جائے گی لیکن ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں. دا منبرانه یا سیاست چې کوي دې د خپل ووټر د رضا کولو لپاره اره ناروا کوي
الکه وې دا سیند دی رسواتو او دا دغه دی رسوات د سیند دریا دی او د دې په خوا کې پلاني بنگله جوړه کا مړه وایي چې ته نه بیا ووټ نه راکوې دومره ووټونه دي ورسره موږ انسان ټارګېټ کړی چې انسان رانه خفه نه شي نو هغه د ده کې هغې خوار دوکان ته څه وایي هغه چې د غریبانو هغې فروټ چې پکې خرڅوي که نه دا کچ کچ دوکانونه چې نو هغې ته هغې کیبینو نو کیبینونو والا ته وینا وکړه دا لرې کوي دا دریا په غاړه دی په دې سیلاب را روان دی نابلوز و پیر بابا کې راغلی و دې په کلي کې نو ټول کیبینونه یې ووړل نو هغې ملګري ما ته وی پرون ټیمې والا راغلي و هغو ته ویلي وو چې دا په دریاب کې دي نو ته په کیبین والا خفه کېږې او په دې نه خفه کېږې چې پرون ته ټیمې والا ویلو چې ډډې ته شئ نو وی هلته کې چې کوم د ایم پی اے د ایم این اے قابل سړی نو هغه بیان ورکو هم کیبین والوں کے ساتھ ہے نا وی ولې وی ان کے ساتھ اتنے ووٹ ہے نو هغه چې دا چې ټولې ووړل اوس چې خرابوي نو زه د میر مقام بنګلې ته دې څوک څه وایي که نه نو ته چې وایې که نه چې کومو خلقو دنیا ټارګېټ کړي نو الله وایي زه به ټول عمر دی غریب ساتم د فقر به ساتم رده دا به پوره نه شي نو درې خطاګانې مونږ کو فرض که مونږ د دنیا دا ټیسټ صحیح پاس کول غواړو دا غلطۍ به نه کول غواړي یو بله خبره ده دس از سمثینګ نیچرل دا بالکل فطرتي ده هم سمټتے ہیں وی څنګه وی مونږ په ورو رانغښته شو وی هلکه وی پلاني ځان راونغښتو نو مونږ ځان رانغاړو نو بیا پھر کیا ہوتا ہے ہم اپنے حجرے اور اپنے مسجد تک محدود ہو جاتے ہیں وی پلانی دا گھٹنے خرابې شوي دي نو د جومات نه بار ته نه راوځي او وی هلکه په بازار کې مې ډونه لید وی په دې په وړو نشي راتلی نو سیمټ گیا نا نو وی سمٹتے پھر اپنے گھر تک محدود ہو جاتا ہے الگ وی نہ راوځي وی کور مونځ کوي وی جماعت اجتماع لم رانغی او پروګرام لم رانغی وی هلکه د ګوټنې درد د دومره زیات شوی وی اپریشن ته تللی هغه چې ستا بابا عمر د زیات شوی دی په دې کې اپریشن کامیاب نہیں نو وی گھر تک محدود ہو گیا نو پھر سمٹتے اپنے بستر تک محدود ہو جاتا ہے داسې یي که نه نو بیا ول هغه موږ هغه دغه ورکړی وایي چې لکه یورینر چې یورین په دې کې په کټ کې پاس کوه اخر کې انجام دی دا خو تقریبا دار چا دی لکه یو ډېر زیات ښه سړی پرون ما ولیدو موږ ته یې خیرالې ونه وې نو چې ما تپوس وکړو وی دی په سترګو ړوند شوی دی دا انجامي چې ستا په ذهن کې دا یي چې لکه آخر کې زمونږ آخري انجام دا دی چې سمٹتے اپنے گھر تک اور پھر اپنے بستر تک محدود ہو جاتے ہیں اور آخرکار ہم نے اپنے قبر تک محدود ہونا ہے نو وی ګوره بیا خو به کار کول غواړي وی دا ازمایش ځای دی که نه په دې کې به کار کوو نو وی کار به څنګه کې وی کار دپاره ډایرکشن چې چا درکړي دي هغې ته قرآن وایي دې ته درس قرآن وایي وی دا څنګه چل دی وی داسې چل دی چې یو سړی و خپل بچی ډېر تابعدار و وی چې ورشه لکه بازار ته سودا راوړه جو ته چې په منډه تللی دی چې بازار ته تللی چاته تللی چې څه راوړم یو ځای لځي بل ځای لځي نو په موبایل خوشتی نه چې بابا نه تپوس وکړي چې تاسو څه له رالیږلی یم او دا بعضې ډېر تابعدار سړی چې وي که نه ده ته وایي زغله جو تښتېدلی هغه تپوس نه کوي چې څه له زغلم جو هلته کې چې هغه بد راشي نو هلته کې د هغه د پلار دوست و نو ورته ویل لکه څه ګډوډ ګرځې نو هغه ورته ویې بابا مې رالیږلی یم تپوس ترې کولی نه شم او چې څه لی رالیږلی یم خدای دې خوار نه که مېلمانۍ دي او ویې چې لکه د ګډ غوښه راوړه نو دا وله اوسوي خدای دې خوشحاله که وی آدم علیه السلام ته خدای پاک څه وی احبطو کوشئ زغلی بعضکم لبعض عدو تاسو چې ښکته لاړ شئ نو د دشمنان به یې د یو بل یو آدم ښکته راغی یو خوا بل خوا یې کتل چې یاره دا څه شي لی رالیږلی یم نو هغه چې ورته برې نه پسه راغی فاما یأتینکم مني هدن نو زه به راپسې هدایت در ولیږم نو فمن تبع هدایا نو چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه نو ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون بیا به نه ډپریشن یې نه به انزایټي نه به بیماري ځکه هدایت به در ولیږم نو موږ ټول زموږ نیکه چې راغلی و نو په منډه راکوشی و خدای غاړې پسې هدایت راغی او موږ ورته چلو خوش دا زندګي به داسې تیرې وی قرآن د خدای کتاب دی دا څنګه چې دلته دی دا داسې په لوح محفوظ کې دی په دې کې د یو حرف د یو زور د یو زیر وی شوشے کی برابر اس میں چینج نہیں آئی په دې کې چینج نشته او په دې کې څه دي دوه کارونه به وي ته کې خپل عقیده مضبوطه کا دې ته ایمان وی دا په مکه کې دومره د 14 کاله قرآن نازلېدو او اکثر قرآن دا و چې د خپل ایمان او عقیده دې مضبوطه کا او بیا ورته څه وي چې بل کار کوه اعمال به کې دې ته اعمال صالحه وي
وی په اعمالو کې سو وی نب وسو ته وی بذل خرج کول ته وی بذل نفس ځان به خرج کې دې ته قتال وی جهاد دی بذل مال پیسې بخپل لګي دې ته انفاق وی نو قران ته چټو ګورن یا بدن پیسې غواړي ایا بدن فزیکل جدوجہد غواړي دې ته اجتهاد دې ته جهاد یا عمل صالح وی یا انفاق وی دا ستانه غواړي دا دواړه کارونه وکړي سادلته امتحان غسته شي د قران دلته راغلی هغه ته دا چل خوله نو دې قران باندې بزان پوکو کنه وي ته چرته زی وستا ټارګټ سره چې جنت تلاړ شم وستا مقصد سره جنت وګوره درې ځایونه دي خو ته کله کله خطا کې الته بتلل غواړي او ته ځان خبر نه ته چا دوکه کړي وسه دي وی نمبر 1 ځای چې دی هغه قبر دی لکه ارسړه د خدای د ذات نه علاوه د خدای ذات سوره قیمتي دی خو خلق یې نه مني ډیر شي دی ته دغه وای ایتیست وای خو دې څوک نشته چې قبر نه مني ځکه چې څنګه به نه مني هر ورځ جنازه غستی او اعلان کیږي خو اس قبر سے ہمیں غفلت میں رکھا ہے لکه موږ ته غافل یې یې نه نو چې څوک د مر خبرې کوي زموږ یو ډاکټر استاد وا هغه به وي چې آی ډونټ لایک مولویز زما مولا نه خو ولې هغه سړی ته د قبر خبرې کوي نو خبر نه مخ رسول الله ویلي چې تو خياره نو الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت کته خيار خو ته بیا خپل ځان په کنټرول کې ساته ا د مر نه پس چې کم قبر دی دا غیر لپاره و تیاری کې نو دې ته خپل یقیني دي کنه نو موږ د دې نه غافل یو وسه شي وګوره سار ته تاسو کې چې په ایکسپریس اخبار کې سړي ته ما خام تاسو کې چې په خبرنامه کې سووي خو تا چرته د قران نه تاسو کړي چې په دې کې سړي نو د سار تلاوت نشته د شپې تبارک الذی نشته سار سورۃ یاسین واغه نشته نو ته چې دانش نه غوته ته بیغم ہے کنه یو پسې نو دویم نمبر شی چې تا ال تکتل دی او ته نه بیغم ہے هغه اخرت ته او ته په دنیا کې دوم راخته چې اخرت د نه ير دی او دریم نمبر شی چې ال تستاتل دی هغه جنت ته او دا غینه ته شهوات او خواهشات او په دغه کې اغسته دا پوره کې جو اخر جنت ته نه ير دی نو زموږ سره ټارګټ دی نمبر 1 قبر نمبر 2 آخرت اور نمبر 3 جنت اور اس سے ہم غافل ہیں ودا بسنګ کېږي مګر یو بادشاہ قانونو په خپل خزر ډیر مینو دا بوخانی بادشاہ چې دی بر د خپل بیبيانو سره ډیره مینه کوله د شریعت پابندي به کوله د مامون الرشید دی هارون رشید دی چای په چرته یو خزه ته په ورځ په پشپکی د مینې نو ویلې دي چې زه تاسو څنګه ښکارم جواب نه بلا لور واغې ورته ته ماته بالکل دوزخی ښکاری جو دې خپشوي نو دوی چې کوزه اکچولی ریلی ز دوزخی ما جو ته په ما طلاق ای نو ما خو دې بادشاہ نه وکنه چې د مولوی صاحب خبره نه منله هغه چې دا سن راو شو نو غوسه چې ختم شو نو خزه خو خوخه نو په مولانو پسې ګرځي نو عالمانو ته وی چې زما طلاق واقع شو کنه نو طلاق بل واقع کېږي چې شرط واقع شي او شرط دار چې ته دوزخی نو شدا فیصله بس وکړي چې ته دوزخی او کنه نه یو مولوی صاحب کې خيار ډیر بعضی خلکو له خدای فهم ور کړی کنه هغه ډیر خياري هغه خيار مولوی صاحب ته وی بادشاہ سلامت یو تاسو نه کوم وی دې سمقره غلی دا چې ته په یو ګناه باندې قادر وې او تانی کړي ته خدای دې یې نه دی نه کړي نو خو هغه ته وریات شو وزه خپل بیډروم ترالم او زمانه ملازمه چې وا هغه زما بیډروم پاکاو زما بستر می سره ټیک کوله خو زما تړه خراب شو او ما زر ورکلک کو هغه خزمه ته وی چې اتق الله د خدای نه ویریږه وی دې دم ما اراده بدل شو او ما لار دروازه کولا کړه او هغه ما پرې خدا او هغه ګناه ما کا ما ونه کو نو هغه مولوی صاحب وته وی و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى چا چې دا کارو کو دا جنتی دي انت جنتی ورشه خزه دي نه د طلاقه چې دا ته یادي چې د جنت د پاره یو شرط دی وی جنت ترتلو د پاره نه غلار باندې بځې پکګي سړی نشیتله مولانا مودودی خدای پاک یو شخصیت تیر کړو نو هغه مونږ ته یو څو خبرې کړې وي جماعت رخ کړو په جماعت کې یو خبره کړې و ته حیران شي हम इस्लाम को बतौर मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी नाफिज करने के लिए खड़े हैं सिर्फ नमाज रोज़े के लिए नहीं
یو خدا چې لار باندې به ته ځې که نه نو لاس کې په لار کې دا ده چې مکمل نظام زندگی به اسلامي. ته په جومات کې خو موږ ټول مسلمانان یو، خو په دغه عدالت کې خو بیا موږ ټول د انګریز ملګري یو. نو په جومات کې مولوي صاحب دوره غویمه راخ کړي چې زما را خپل یو خس وچه ده او یو خس ځای پکې وچ پاتې شوی لکه مونږ نه کېږي. ولې مې مونږ نه کېږي؟ ما خو ټول خپه انځلې ده نو د نو کوم رضای پکې یو وچ پاتې شو چلو شو وی د فقه مسله ده نه کېږي. نو چې څو پورې مې دا ځای نه انځلې خو چې هلته زه د کفر قانون ته قانون وامه او قرآن مې ترې لاندې کړی دی او دغه مې د څو ته پینل کوډ مې پرې پاسه کړی دی او په دې ښه خوشحاله یم او همدا حکومت ښه دی هغې ته کفر نه وامه. اول ته ما ته کولا ویلي په دې قرآن کې چې ومن لم يحكم بما انزل الله کافرون راته ویلې، فاولئک الفاسقون راته ویلې، فاولئک الظالمون راته ویلې. نو درې پیرې خو راته هغه ویلي. په دې مبارک کې دوره کلک آیات نشته، هلته درې آیاتونه کلک دي. نو هلته ما کمپرومایز کړی نه مولانا او ته دا خبر وکړه ہم اسلام کو مکمل نظامی زندگی کے طور پر نافذ کرنے کے لیے کڑے ہیں، صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں. یہ کانٹو برا راستہ ہے. دا لار ګورې دا نه ماشتا جو کنه خوشحال پاکستان او ستاسوي اسلامی پاکستان. خوشحال پاکستان کانٹو برا راستہ دا. یہ کانٹو برا راستہ ہے. یہ کن کا راستہ ہے؟ یہ عاشقوں کا راستہ ہے. یہ عاشقوں کا راستہ ہے، تماشبینوں کا نہیں. تماشبین تاسو لیدلیو دا بل ورځ په فضا ګټ کې ولاړو دا ویډیوز جوړول دغه 300 کسان د تماشبینو کنه هیڅ امداد وسره نه کړو نه کولای شو. نو تماشبین به څه کې هغه یو سړی اوس بلال نوم په هغې دغه کې چې راغلی و هغه یو کس یې موندلی و هغه یو بلال ته خو. نو مولانا لیکلی دي یہ تماشبینوں کا راستہ نہیں ہے، یہ عاشقوں کا راستہ ہے. دا عاشقوں کا راستہ مطلب دا چې ته به بیا د صحابۍ نه را روان شې او وایې بچاره په دغه کې تربیتګاه دی په میادم کې اول ته بیا په ځمکه ملاسې اگه ته نه وایې چې ښه بیډ نه نو زه خو هلته نه سملم. نو عاشق اور تماشبین میں یہ فرق ہے. نو بیا هغه یو بله خبره کړې ده هغه ویلي اسلام صرف مسجدوں کا دین نہیں ہے. په جماعت کې خو هر څوک اس مسلمانی. نو هغه بیا هغه ځایونه خو ویلي بازار کا بھی دین ہے، عدالت کا بھی دین ہے، حکومت کا بھی دین ہے، گھر کا بھی دین ہے اور تمہارے دل کا بھی دین ہے. نو سړی تللی څلورو میاشتو له تبلیغ له نو چې راغی نو واده ودزوي نو هغه په دې سیروزو په دې گشتونو مونږ ښه ستړي کړو. نو هغې واده له زه تلمه نو ما ته ویل چې ته به خامخا راځې. نو هغه کور او د حجرې پته یې نه لګی ځکه چې هغه جزان و په پټو کې کور و دروازې کولاو وې. نو زه چې په هغې کور ورغلم هغه خو کور مانګې دا دیره ده نو په هغې کې هغه دغه ته ټیپ ته هغه لوڼه او انګاین دي داسې ګډېدې او په هغې ټیپ باندې چې کومه ګانه وه نه په پښتو کې ونه ډېره خرابه ګانه وه. نو ما چې لار بدل کړه په پټي کې بر هغو ټینټ لګولی هلته ناست و. نو ما ورته جي صاحب سیروزی چیلې وی دې میوزیک ټولې ووړې. دې ته وایي گر اور دل کا دین ہے. په دې نه کېږي. دا ولې ته غواړې چې مونږ جنت ته لاړې نو جنت ته په اسلام ځې نو اسلام هغه مسجدوں کا دین نہیں ہے. دا د هغه دین دی نو مونږ دغه غواړو. نو بیا په آخر کې ویلي ہمارا جھگڑا پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے چې ته په این پی پی ٹی آئی اور پی 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 سره میں جھگڑا دا. ہمارا جھگڑا جہالت کے ساتھ ہے. جہالت څه ته وایي چې د قرآن نه نه خبر په دې نه پوهېږي چې مونځ به څه کوې. دلته که چاله تعالی اورنګزیب څنګه مونځ درکوي ته چېرته بل جومات ته لاړ شه. نو هغه زمونږ یو ډاکټر صاحب نو دغه ته تللی و د حج له تللی و. زمونږ په کلي کې یو استاد و نو هغه ته مونږ عبیدالله وې نو د هغه اواز ډېر خراب و. نو هغه چې مدینې ته مکې کې خو دا امامان ډېر خو مدینه کې چېرته امام داسې راغلی چې هغه ډېر ښه نه نو ما ته یې ګوره هلته م عبیدالله استاذ و. نو مې ستا نصیب دی چې چېرته دی چې په عبیدالله اورې. نو دې ته وایي که نه چې ہمارا جھگڑا جہالت کے ساتھ ہے، ہمارا جھگڑا ظلم کے ساتھ ہے. وی دا قرآن دې لپاره راغلی چې عدل راولي. دې لپاره نه راغلی. نو مونږ وایي ته چې چا پسې ځې تبلیغ له او چاته وینا کوې 100 روپۍ جزا یې ورته کوې ډېر عاجزه ورته کوي چې لکه تاسو جومات ته راشئ مانځه راشئ او تاسو ښه خلق یې خو داسې خوږه به وایې که نه وقولو للناس حسنا وقولا لهم قولا لینا. خو صحابه چې به تلل هغه به قسم کلک تلل. نو صحابي روان دی نو په لاس کې لخته ده نو دغه د رستم پهلوان د ایران هغه ښکلي قالینونه دي او په عربو کې نه قالین شته هلته صرف شړۍ دي
او هغه ته کې صرف بیزه ده اول ته وخته او دا غینه چرته کې ځان له کپڑے جوړي او سپلې به ګوره چې وې کنه وې او دا لخت په دې بالغ کې ور منډي حدیث په ورغله رستم بوته دې سي ګوري ولکه خور پړقو تاسو راغلی کو پیسې غواړي چې دلکو او کو نه پیسې نه نو کپڑے بدل جوړي کو چې خپل کپڑے واغونې تاسو دنیا خون نه لیدلې نه صحابي وته سوې لنخرج العباد من عباده العباد الى عبادت رب العباد من خلق د ظلم نو باسو چې عدل طرف شي رستم غریب وره پیچ دا سره نو دا صحابه چې هغه چې عدل د نظام د پاره هغه بالاتر خبره کوله اساس تاسو پر خپل شهباز شریف پڑھنا سوځي چې دی وی چې ټرمپ امن کے لیے کڑا ہے انه د فلسطین د مجاهدینو قاتل اپ خپل وی ټول انګریزان وی چې امریکا ډیر ظلم کوي فرانس وی په ستمبر کې به مونږ فلسطین تسلیمو دغه پارلیمنت وی د برتانیې چې ډیر زیات ظلم روان دی او دی وی دیٹ ہم اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتے ہیں اور ٹرمپ نے امن کے لیے بہت بڑا کام کیا نو یاغه صحابو هغه غیرت ته وګوره چې رستم ته سوي ابل طرف تستاده کمزورې ته وګوره چې څومره به بدکاری هغه بر پورې خاندي چې دا سړی سوی نو د سره لپاره اطاعت قرآن سوی عدل ستانه غواړي نو د عدل د ظلم په ځای باندې د عدل راوستو دی نو مولانا دا لیکلیو چې مونږ چې کم کار کوو نو مونږ د دې لپاره کوو نه غیر لپاره دا خبره کړې وه چې ظلم بی اور خودغرضی سے ہمارا مقابلہ ہے سیلفشنس ویره د الله راته خو دا ته وای چې په لنډ لار بزو ځکه چې په لنډ لار سړی رسی نو موږ میادم ته راتلو نو موږ په دغه لار راوګرځېدو د جدل تر ورسېدو خو موږ په بحرین په کالام تللی وای چې ورک په ګرځېدو نو مې چې دې ته صراط مستقیم وای دا صراط مستقیم دومره قیمتي دی چې په هر رکعت کې به دا غواړي د خدای نه او دیم زوام نیم را سرتاس وای اهدینا صراط المستقیم دا صراط المستقیم دومره ضروری دی چې لا صلاة الا بفاتحه الكتاب چې دا په کې ته نه وای نه مونږ نه کیږي ویخه نو ویدای موږ ته کم ځای ویلو ویدای تا ته په الحمد کې ویلو فاتحه وته وای دا د قرآن ډومبې سورتو اصلور 15 سورته پس په انعام کې تا ته بیا وی چې ګوره ان هاذا صراط مستقیمه خطا نشي ګوره صراط مستقیم د تخیمه وی ماته وخیا نو الله وی چې فتبعوه نو په دې بځه ولا تتبعوا السبل چرته په بل لار نشي فتفرق بكم وی نظم خطیرات وخیا وی نه هسته په دې دا بکې نه پوړې دې په دې بخېږي ځکه صعود دې په بره خېږي په بره خطر ګورې ډېر ګران کاری په خطر غخته کو ډېر اساني او ته چې کرا اسلام کې نو ته په بره خېږي نو ستړی کېږي وا چې ستړی کېږي نو ډومبنه پوړې یې صدا هغه دا الله تشرکو بی شیئا مال وګوره شریک نه ګوره به ما ولکل شریک کتله وی چې کله په چا د الله نه زیات تمین شي دا شرک ته نو زنه ما چې زما د پلار د پاره ز دوزخ ته زم نو ته نو چې زه د خپل قبيله د پاره ار ناروا کوم نو ته زما په قبر کې سمري زما لپاره غلط ووټ ورنکې نو چې بوګس ووټونه ورنکې دلته زما ډیوټي او په بحاسي کې تاسو ته ژوند دی وای څوک چې د ضیاء الحق ریفرندم چو د ضیاء الحق ریفرندم چونه په دې دغه کې زما شپوا دلته ریسټ هاوس اشته ډیسټریکټ کونسل ریسټ هاوس دلته واجی صاحب چیرمن صاحب وته وي دغه سره شپور دی خو نه او چیرې مونږ ته وی چې زموږ په زنانه او ډیوټي وا نو په ما په سرالل چې دا زنانه په ووټ نور کې ځکه زموږ ستر سخت دغه سخت او لکه تباسي فرضي وټونه واچي ما ته ولې نه ما ته حج د چیزي نو په حج کې هم لکه پرده ختميږي نو دا د حج په شان نیک کار دی ځکه چې الله ویلي چې اسنه مجھے ووٹ دیا उसने اسلام کو ووٹ دیا نو مې دلته بیراولې مونږ نه شروع واسته وی ته اسه واچو نو مې زه خو اسه نه چو نو ایسی سیب را پسې راغې نو سره خلق وسره خپل عمل نو ما وته مې نه دي سینه د سینه شي کېده نو یو وړه جنې راوسته مې دا خو وو کالو دا یا به خزر ولا یا نه کو دلته یو سکول پاغه کې د غزې کو مونږ بش په دغه ځای و دسمبر نو ووري وي نو ساړو ډیر نو هغه ایس ماته وی پراکسی خو الاود ده نو ما پراکسی غلطی ته وی او غلطی چې الاود شین دا قانون شي نو دا قانون شي بیا نه مې لیکلی راکا وی لیکلی خو نشم درکوله مې چې لیکل نشه راکونه زین کوم ناغه چوته نو په دې کوسه کې هغه ملګری ماته وی په دې کوسه کې چاته وی چې ګوره چې میا ته فیل پوه کړي
پاورزو کې مې تو فعل څه اسی ته وځ دا ته ګران کار بکې از چې لاړم بیا ما ډي سي صاحب له وټونه وړل ما ول شپه ګوړو از ما سره ملګری چې په هوټلو کې زما سره میلاو شو ټول ډاکټرانو وې مونږ په ضیاء الحق مین یو او دومره داندلین ولا وکړه چې د موړو وټونه ولا مواچول دې ته وې محبت وې مړ مرد مؤمن دی نو ما یو کارډیالوجسټو ما ته ته خدای باندې ته خدای له جواب ورکې ما ته تلې و نه سړیا دې ته شرک وي چې ته په یو سړی د خدای نه ډیر مې نه یا د یو سړی نه د خدای په مقابله کې ډیر یریږي دې ته خوف وي یا د یو سړی نه ډیره تمکه اته چې د الله نه علاوه د چانه تم وکړه نوال بخوري پرابلو د سېنات الیکشنو د سېنات په الیکشن کې پتا سو کتلی نو یو کس هغه پته مو چې عمران خان ما ودري هغه و نه دراو هغه ارسه چې نو هغه په ډرغ جړل نو مې اوس جاړه کنه چې تا تمره دې سټډي نه کوله چې دا تم ته د خدای نه کړې اوس بیس نو جوی نه وې دا څه خطا شوم مې ته پرویز خټو کوم خطا شو محمود خانم خطا شو دې تم خطا شه دې ته وای نو څه شو رومبنه دا سټپ پیادو الله تشریکو بی شیء نمبر 2 پوړی ته دې پوړی دی وکړه نو وبال والدین احسانا اسینه چې کور د نه خراب شي بابا جی د نه خپه شي مور د نه خپه شي تا واده کړی د سخر د مالدار دی د سخر اجره لګه خوشی کا راځه لګه بابا ته پوښتنه وکا خود غرضه کېګه ما خود غرضه دی ته وای چې بابا تعالی پیسې درکول نو خوريشا بابا او چې اوس پستان نمبر راغې نو ته یاره د ایدی ته نه والا کو نو په کور کې خزي وای دی بابا خو مونږ ډیر تنگ کړو وای چې ټوټه بند کړي پکې بند کړي دروازه پورې کړي یاره وای دا جی سي بي دي چې روزي لنه شي بوې نو هغه جی سي ته سوال ځوي کو دین سي روزي له بوته نو چې هغه راشي نو یاره د چيلې لنه سي نو بیا کو سلور میاشتو لړ شنو ډیره وغی نو ما ته تبلیغي وې زې تنگ کړي ما ته راخصي سوال جواب کوي چې د سلور میاشتو له بوزا ځکه چې ردی بابا جی نه دی تنگ دی نو الله وی چې وبالوالدین احسانا دا خو تاسو دویمه پوړی ده د سره به ته خسلوک احسان خسلوک ته وي او د سلوک بکې چې ته به دې ته اوف هم نه ولا تقل لهما اوف اوف ټکې بم نه وای د دې بخیال ساتي دا خو ستا جنت ته دا ستاره جنت دروازې دي نو چې دا نه خطا نشي دویمه پوړی وشو دریم ولا تقتلوا اولادکم من املاق اوس دې بلې پوړی ته وخی دا واړه نه دلوګه مړ نشي ته وای چې نه وړو کې نه خو نه مري خو زنه کوم واده زکه چې دی بخوري سو نه الله وای چې ګوره نحنو نرزقکم و ایاهم دی لم من ورکو طالب من درکو نو هغه سړی ما واده نو کړي اما شورګه نوکری مې شو واده وکم یو نوکری کې دنه او واده پاتې شو نو هغه بل ما خو واده کو چې په کوم ورځ مې واده کړي وزره لراله او خدای پاک مې کار روان کو نو وسکه ګوره کله چې ته د خلقو خیر کې نو انکم لتنصرون وترزقون بضعفائکم د کمزور امداد څخه نو خدای بستا امداد کوي نو دی وجه ناس نه چې واده لټ کې اكو ودی کو نو خزو ته وای چې دی ګولې نه خوري ولي وای خو وای سوک به ساتي نو زه ته ما چې کله موږ بلډ پريشر ګورو نو موږ یې واړه دشته یره وای ګولې خورم نو دې ته وای دا ګولې چې خوري دام دی لکه واړه نه پری دي چې د سرخوان باندې وته سخوري دا خو یو ډوړې زمانه کېږي نو الله وی چې دریم سټپ دار چې دا عقیده خپل ټیک کدرې پوړې وشوي سلورمه پوړې دا چې تاسو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن په کور کې چرته ټي وي ټوله شپه ان نه کې په کوله چرته په فیسبوک دي زویل ور نه کې او لورلا چې هغه پټ پټ بړستن کې دن نه کوي دا ما بطن شو دا پوجره کې چې پروت دا ما ظهره ده ادا ته چې کوم سندره وای ادا ملګری چې راغلي کم کنزل کوي ادا چستاو سره ازادي ده دا پوړې به ګوره فحش ده فواحش چې کور ترالل نو بیا بسې چنګ بي نو بیا به رباپي نو بیا به ګډای نو بیا به پسې شرابي نو بیا به مرګ دا ټول دغه چې دي دا غلو دا ټول چرسیان چې دي دا ټول غلاګان دي زکه کوي چې دی په دې غنخته دي نو دا دریم دا سویم شو سلورم پاوړی شو نو د دې وجنه خپل زنانو ته بوي چې نری لباس په ناغوندي نو خپل خزو ته بوي چې لوپټه به نری نه نو د کمی خزو چې لوپټه په سر نه او باد باغه ويخته ښکاری په دې د خدای لعنت وریږي نو کمی ماشومه چې سلیولې شرټ اغوستي لکه ته یقینو کا چې د وو کال نه په بره لاسو کالو دا خزي د خپل لونو ته بالکل د جامع غوندي چې دای نه او رضان سره هسپتال ته بیا غم خاده لم بیا اماغه هوي ته مې دې ته مال حیا راځي نغه ما ته وی دا وی چې ما ته دا واغوندوا نو مې خود به و چې تا ولا غستی دي نو چې په کور کې به حیايي شروع شي د دې وخت نه عادتونه د دې وخت نه شروع کیږي دا بیا ټیک ټاکر ته جوړ شي او ټیک ټاکر هغه دغه شو هغه چترال وهلا
سو او هانا دي بیا به هغه جوړه شي بیا ته په خپای سنا وکنه او نو سن بیا په خپای نو چې ته ټیک ټاکر جوړ کړه نو دا وای څنګه نه کوي چې پښتو کې موږ سوي چې غوخه پښو ته کېدی پښو ته یو چې غوخه او وای نه خوري نه ته زیاته کوي نو الله وی چې ګوره دا په نو سپینځي پوړای شوې وی وس لګارام وکا ته ستړې شوې نو خدای پاک ته وی ذالکم وسواکم به لعلکم تتقون ته خو بستړې شوې خو ته به د ګناوونو نه بچ کېږم پدې نو ته به د مصیبتونو نه بچ کېږم پدې ما د خبره وکړه په ځان ډیره نه مګرانه وا وی د بد قسمت سړی نه خېسې دي وی د بد قسمت سړی غټه نه خدای چې نصيحت به په بد لګي نصیحت چې پچا بد لګي دنه بل غټ بد قسمت نه نو الله وي بد قسمت کېږه ما راته وصیت کو لځولې تبه بچ دستا خیر غواړم ایو سړی ته ما ترې حج لول نه زی بیا مو ته میسج کو ته حج لول نه زی شپته لک روپۍ تا واغسته په دغه کې نو هغه ماته ته ما په زور دی جنت ته ولې بیاي زه نه زم کنه دیته وي چې نصیحت په بد لګي نو بیا ورپسې وی ورګه وي دمش وی او وی ورګه وس نورې پوړې ته خیم نور پسې بیا ور پسې سوي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن چرته سرکاري خزانه غلطه استعمال نه کې تر بلدیه سممبر شوی چې ټول سیمټ او خختي راوسته خپل کور دی بزان لار جوړه کړي چې گیټ به دا عام لار نه ده دا پیسې د شارع عام د پاره دي نو ته نه او هغه یو سړی ما ته خبره کوله وی مولوی صاحب راغی مولوی صاحب او موږ د کور د لار جوړوله وی چې دا څه کوي وی چې لار جوړوي دا بدل موږ جوړو دا ولې مولوی صاحب منبرو مولوی صاحب ته دا پته نه ده چې دا شارع عام د پاره دي دا ذاتی لارې د پاره نه دي نو مال الیتیم 20 کروڑ عوام دي په دې کې به سو یتیمانانی او دا دغه شریک پیسې دي نو دا به بے ځای نه لګي کنه ولا تقربوا مال اليتيم کستا ورېره یتیم وا او کستا وراره یتیمو داغي مال به بے ځای نه لګي داغي پزمکه او بے ځای قبضه نه کې پټواری سره خبره نه کې ځکه خدای پاک ډیر زیات خپه کیږي او دا یتیم چې دی کنه په د باندې الله پاک دومره خپه کیږي چې هغه وایي چې کدل ته خدمت کې تحصیل تاڼه ولا کې نو کو فرض کته مالدار نو فلیستعفف ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا نو فلیاکل بالمعروف بالمعروف دی ته وایي چې پرکشه کې ځان ټیکسی مکوا چې پیسې خوازنده ده لګي وایي چې خط ټوټي گاډي دی نه راوسته نو زره سره گواایل نظم یره وزیر سره پیادم زما او زره سره پرکشه کم زما ځکه چې خپل کار له پکم گاډي کې زما استا سره زم کنه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن رومبنه پوره وشو د متا کړي دا نو بیا ورپسې سوی و چې ورپسې بیا سوی چې واوفل کلا والميزان بالقسط اسنه چې د ورکړو په معنی دی وای د غستو دی بلای مونږ به دا پي اغستل کنه نو دا مونږ به د غرونو نه د میخ والا به پي راوړل یا واړی وته وي د واړی نه پي نو چې ته تیاری نو غټه پیاله وته ونیسه جو پیاله په حساب بدر کی نو چې به په مارا خرڅه نو خکه چې پیاله وګوره پاغه خرڅوا نو عادت دی وي چې اوفل کیل والمیزان لینے اور دینے کے پیمانے ایک جیسے وی دا خو زنه کوم وی خدا خو نه کې خو ته بل خبره کوم ته دا نوکری وی او وی زنه نوکریم وی په 30 په یکم تاریخ ته تنخواه لوي او وی تاسو ورځ ډیوټي کړي یره وی ډیوټي نشته څوک سوي نه زه خو نظم چارج مې اغسته دي نو دا ته زیاتې نه کې ځکه لینے کې پیمانه ان پوری تنخواه آپ لیتے ہیں مونږ خپل یو بابو صاحب غیر حاضر نه لګولې مونږ پسې چټي لګولې وا هغه خرش پرش راغی ما پسې چټي ول لګولې مې ولې زه نه راځم چټي برا پسې نه لګوي نو چې سړی دومره زړه ورشي نو دا سوی واوفل کیل والمیزان بالقسط التسبیح وسری او ارکال عمره لذي نو الله وي ما خو په دې آیاتونو کې د عمره ذکر نه کړي زه خو تا ته کریکټر خېما واوفل کیل والمیزان نو دیو جن طلب بیا ستا نه خي نو میزان چې خراب شي ارزه شي میزان بیلنس ته وي بیلنس چې خراب شي روغ سورۃ الرحمن په دې ده الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان او سوته وي ولا تخسر الميزان ها فلا تخسر الميزان دومره ولې میزان چې بګړاو شي کنه نو گاډي چې کله میزان روان شي موږ ته سوې بیلنس خراب شي جوړغړي نو د اټم یو ډوکه ذره ده پاره کې الکترون او پروټون دي د دې میزان چې خراب شي الکترون پروټون ته ورتنګي جو اټمي دماکاو شي
ټیک شو بیا هغه ټمی د ماکو شي ټمی د ماکم رانه کوي او کو نور اس پمې د خپل دغه نه ودانګل بل طرف ته جوغه به بل د ماکو شي ځکه چې وایي چې ته په خپل اربټ نه بل خوانه زی واف الکیل والمیزان اور پسې بیا څه شي چاته یاد دی نه په دې صورت دغه ده واف الکیل والمیزان شو خاوس دو پوړې نورې وشن وسوي واذا قلتم فعدلوا وس یو کار وکای د خپل خلی دا کنجک برابر کای خبره چې کوي نو د انصاف کوي و ما کړه د انصاف کړي وتا چې پلانې ته ویلې چېرې د خرز وې د ناري شاده خرز وې دي نو نه هغه خو ته د غټ په زینا کې شوی دا عام خبره نه ده نبی وی دا بد خنزیر دی نو دا خنزیر نه بسره دا بد ټکی دی میلاو کو نو الله وی اذا قلتم فعدلوا د خپل خپل په کنټرول کې کله جنگونه ټول د دینه جوړ شو نو په اسمبلی کې د جنگ دی په بازار کې د جنگ دی په هسپتال کې د جنگ دی نو هر ځای د جنگ دی نو الته کې چې ګورځ کته قاری صاحب نو جنگ دومره وکي چوڑ کې د نمړ شي نو غوسه کنټرول کا کنه و اذا قلتم فعدلوا کله چې ستاره خلینه الفاظ خيږي هغه دي الفاظ پکار دي چې هغه د انصاف نه ډکی نو بیا سوي چې زماره بنديانو ته وایا یقول التي هي احسن فان الشیطان ينزغ بينهم شیطان ولورانه کینو کو فرق شیطان نظام خلاصه مداخله به په کنټرول کې نو سوت رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلی لا تکلم بکلام دې خبره مکوا تاجر منه غدن چې بیا خلق ته وای چې ساری ز پوښې نو ما د خلینه خبره غلطه ختلې و نو په اردو کې ویلو پهله تولو پھر بولو نو دیو جن کته دا د دې نه په دا اتمه پوړای دا او نه هم اخیره پوړای دا واوفوا بالعهد وبعهد الله اوفوا لوزونه پورا کوي وسه لوزونه وی هغه لوزونه چې په لیک کې نه دي خو انډرسټوډ دي هغه د پلار د زی په منځ کې دي چې زه وړو کې ومنه تا قلار ولم چې تاسو نه جوړې نه زبر قلاروم نو چې زه وړاو منه تا قلار ولم هغه خزه خپل خاون ته وی رستا د مور مونږ ډیر تنگ کړو ویسه و چې زما حق ته ما ولته ور کړې دا مې د اکثر دي سی وی ما ولته ور کړې ما ولته ور کړې نو دا خو دا مور دی پوکا چې د خپل کارونه د خپل حقونه ولي کی چې په یو ورځ ولور کو چې ما ته خپل جون خطیرو جو هغه ویره زما خزه خو دې سی وی اماله دې مینه واده کړې ده نو ابای کو ته ما ته خپل حقونه ولي کی جو موږ دواړه کوشش کو چې درې کو دله نو هغه بچي د شپې برته و جو خو جمع واجو شاید چې دغه بحرین کلام به ساړه وو جو هغه دغه نارینه غي بیٹتا یخ وبورتا وکړي جو دې خودو جو را وښه چې مور د سناره وکړه نو هغه وی دا تا چې کوم وبو ما درته تا وکړي دا تا دو نیم کاله ما تر ارتا وکړي ما سنوي ته زما سره پکټ کې وې ما به قلارولې او ما تا به متیازي کولې دا خو بری اساغه متیازي وي نو ته زما حق نشي پوره کولې نو دا وعده را دا موحده ده چې ته بر دې پلار د خپل لیکه خیال ساتي دا خزه چې تا کړی ده نو دې خزه سره ستا موحده ده دا په لیکلو کې نه ده خدا به تعالی کور ساتي اته ولا بار ساتي نو تلاړې په تایلند کې یو شل کال دی وشه راځي نه علاوه وای لاس کاله ما مسافری وکړه نو چې دا چاته ناشته ده نو هغه غریب وای چې ټماټر نشته نو چې ټلیفون د توګین ته په بازار کې جواری کې نو هغه ته وای چې ټماټر خو نشته نو دوه تر دې غاړي وی به ټماټر پوخ کړي نه به ټماټر خونګولې نه هغه په چم گاوند کې ګرځي سوالونه کوي او ته بار ګرځي وای زه کورته نه راځم نو ماته ته چې کورته نه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي له نصيحت کاو نو هغه چې امسک علیک نسانک وليسعک بیتک کورته برازین د کور حالت پر تعالی پته لګي وای ما خو پیسې ډیر شیر لګلی نو زما د بچو ټول چرسیان دي دا په پیسو نه کیږي تا خپل موبایل اغسته او غټ موبایل وسره او ډیر چرسیانو مایلسته تلو نو غیله کوته لګون ته سیګریټ وسکا نو د بل وته لګوس کنه بل وې تشنه بیا وې ډک نو بیا غته په دی واړ او ته کور وینا د مور نه غیریدنه نو ته په رازه کوړه کنه نو یا ستا موحده خزه سره دا اغم پورا کا نو ته په تحریک مهنت کې نو ته فارم ډکړې ته معاهده کړې کنه نو بیا عهد الله اوفو هغه معاهده پوره کوي چې اجتماع ده ته شرعي عذر نشته او انت دغه تربیتی اجلاس ته نو ته هغه لزی دا دې څه غب خو نه دی کنه تا خو دلته معاهده نه کړې نو ته چې ما اسلامي رو کنه ته یې زرو کنه ما اته یو اجلاس لنه زی او خپل رائے نه ورکې نو دا ته د وعده خلاف ورزي کې کنه
نو چې تا کانټریکټ ساين کړی دی اته نوکر نو تنخواه اخلي ډیوټي لنه نو دا تر معاهده خلاف ورزي کوي کنه نو بیا وایي چې دا نه خبرې پوره شوې نو په آخر کې وایي ذالکم وصواکم به نو هلته وتسوي لعلکم تتقون دلته وسوي لعلکم تذکرون چې یاد ساتئ خیر بینه راځي چې اراده وکړو چې دا نه پوینټونه بنیرو ځکه دا ان هذا صراط مستقیمه دا نه غلار ده دا به زمونږ د لایف ایسي از یو پیر بیا ریپیټ کوم نمبر 1 چې د سره شرک پنکو نمبر 2 د والدینو خیال بساتو نمبر 3 خپل بچو د تربیت غم بکو او د بچو د راوړو نه بزان نه خلاصو چې ودونه نه کو لوان ګرځو او بیا نمبر 4 د خپل کورونه به د فواحشونه بچ ساتو ا نمبر 5 څوک به وجنونه او نمبر 6 منګه با په دغه کې په یتیمانانو مال ته رڼه خکو او نمبر 7 منګه با په کېل او په دغه کې دغه نه انصاف نه کارلو او نمبر 8 مونږ چې خبرې کوو نو مونږ به هغه خبرې کوو چې هغه ټیکی غلطه خبره به نه کوو ځکه چې خبره کوو نو هغه بیا ریکارډ شوي او د هغې نه پس اخري خبره ده چې لوزونه به پالو بیا لکه دا خو ډاکټر صاحب ډېر ګران کار دی خو دا خو د کولو نه دي وی د دې لپاره به په ځان کې قوت پیدا کوي قوت څه دی وی نمبر 1 دا چې مونځ مه قضا کوه لا تترک الصلاة عمدا اوس اراده کوو چې موږ به یو مونځ هم نه قضا کوو نه په غم کې نه په ښادۍ کې اکثر حاجي صاحب د حج نه راغلی مېلمانه ولا راځي جمعه ته منځل نه راځي خلکو له کجوري ورکوي د زمزم ورکوي مې ته منځله ولې رانلې وی مېلمانه راغلو مې دغه ضروري وکړو دا ضروري وی چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده مې ته خبرې چې پیغمبر څه طریقه وا حضرت عائشہ به وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خټو کې غب شپ زموږ سره لگاو چې کله به د مانځه وخت شو مونږ به چې ګړاډو مونږ پیژنې نه نو تا به د مېلمانو ته دې شو کړی وا چې لګاډو دی پیژنې نه جدي بر سرمر روان شو نو سوالات په نپریدو ولی من ترک الصلاة عمدا فقد برئت منه ذمه الله خدای به خپل ذمہ والو دا موږ ټول چې دلته په خیر را رسیدلی یو دا خدای زموږ ذمہ پروټیکشن کاو نو په حفاظت رالو الله دې موږ په حفاظت بیا خپل کورونو ته بوزي خو خدای خپل حفاظت والی نو راشو کې ګوره ارچا جوړو کو کرنل صاحب رانه جوړ شو بابو سر کې چاغه کم تلی دي کم ډاکټر صاحب زموږ ملګری دی خپل میډیکل کالج دی سره د خزه سره د بچو ورکته چې خدای خپل ذمہ والی نو اعلی په سړن په سړی سره مصیبت راشي نو سجل بکو ما سوي چې یو ذمہ واری سجوا مونږ بنه قضا کو خو به دې منځه واځي نه خلاصي وو نمبر 2 چې تهجد بکو وې ته سجل غیر اقامت دین کار کوم ویل اقامت دین کار څه وخت د ورځې نه یي نو د اقامت دین د کار لپاره وینا په صورت مدثر کې کړي د څه ویلو یا ایه المدثر قم پاسا فانذر خلق تر اقامت دین اطلاع ورکا وربک فکبر رب په دنیا کې لوی کا ځکه د استا په جمعات کې خلود او پوجره کې وړو کې د ډمه غډيږي په دکان کې په بانک وړو کې دلته سود دی په عدالت کې وړو کې دلته د انګريز قانون دی الته لوی کا نو دا خو د ورځې کار دی نو د شپې بزان مضبوط کې نو دا غینه مخ کې سورته مزمل لا ولېګو سوک قم الليل الا قليلا نو قيام الليل وکې کنه قیام الليل چې دا ډیر ضروری دی چې ته تهجد کې قران دا غې نه ډک دی کانو قليلا من الليل د شپې په لګه ډډه لګي راځي چې ارادو کې سلوخت کارونه چې چاو مرزيات ته هغه له پکا دي چې تهجد کوي په دې لنډو شپو کې ډیر خون کوي او ډیر زیات خونی پکې او ډیر زیات مزه ور کوي او سړی له قوت ور کوي او د ټولو خلکو چې ګټي کړي دي چې پاسې په تهجد کې وغواړي سر چا کارو کې جوړ شي دا دو شو او دریم نمبر کار دی چې ته قرباني جذبه او پزان کې پیدا کو دته نه نفلی روزه بنیسو نفلی روزه چې دا د دومره خوان ډیر دی چې تاسو ګوره دی خوان ولې اریان بشي نفلی روزه نو وصيام 3 ايام في كل شهر پر میاش کې 3 روزې نیول به کو ډیر کمزوري یې کنه نو پزان باندې په میاش کې یو روزه فرض کړي چې دا بخامه خانیس هر څه پورز نیول پکاري تاسو پته شته زیارت او پیر او زیارت 13 14 15 چې کوم ته د پکې اساني خو زه ته پزان کېدا او زه ته میډیکل ډاکټر په حیثیت وام چې کولیسټرول بدیم کنټرولي بلډ پريشر بدیم کنټرولي خلق دومره ډوډۍ خلکو خوړلې دي چې اپریشن کې دي ځنه واز دي لړکې ډېر خلکو ځان نواز دي لړکې دا واز دي ځکه چې مشهور کو دي 3 ورځې روزې نه وي نو دا ورځ دی ار لسم ورځ با ستا ورځ واز د وبکیږي کنه په پبلک ډیلینګ کې به یو 3 کارونه کو یو دا چې د ارچا عزت بکو ولقد کرمنا بني ادم ارچ چاته بس پک نه ګورو مونږ ایران والو ته سپک کترو موږ د شیعاګان دي
هغه د نرتوب مظاهره وکړه او موږ دغه د سنیانو پسې لګېدلو نو سنیانو خپل خزر استلې په څه غړېدل په وختو غړېدل ټرمپ ته کنه د دې شرم دومره شرم به هیڅ نه کړي نو دا تا ته شیعه سپک کاری خو هغه نر دی هغه په میزایل ورغوته او ستاره مال دغه چې دی سنی چې په مال په کې ډیر زیات دی دا دومره دله دی چې دی په خپله خو ځکه خو خپلې تور سرې ولا راویستې او سرونه ولا سرتور څه کړل چې خلق په لاسو په پوښه خلق ګډېده هغه په کمسو ګډېدې نو چاته به سپک نه ګورو هو دویم چې کوم په پبلک ډیلینګ کې دی هغه دا چې صله رحمي به کوو چې خپل رشته دار رانه چېرته خفه نه شي پاره پارټۍ کې چې خو موږ به خیال ساتو او عیسی د قربانۍ جذبه په ځان کې پیدا کو هر سړی ته وایي چې ته په سیټ کېنه زه به ودرېږم ته پوټې والا زه به هسې کېنم زه به شوروا وخورم ته صرف دغه زه به وچه وخورم ته دا ګوټ وکړه یو بل ته به یې پرېږدی ته خوند کوي دا ډېر ښکلی ښکاري دا یوه کرسۍ ده او زما د اورنګزیب به یې پېجنګ دی تاسو به څومره بد ښکاره شو خدای ما ته وایي نه ته پې کېنه زه هم نه ته پې کېنه ته هم ته پې کېنه نو ته به څومره ښکلی ښکاره شي څومره چې خلقو ته سړی ښکلی ښکارېږي دومره خالق ته ښکلی ښکارېږي ځکه ویلي ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.